جی السلام علیکم. زما نوم سید افضل شاه دی. زه دلته کې میل نرس یم. زمونږ روټین باندې دلته کې روټه جوړیږي، ډیوټي روسټر ورته وایي، ډیوټي لیټ. نو هغې مطابق چې دی مونږ ناستو، مونږ ډسکشن کوو چې مطلب دا ځای کې ډیوټي داسې وکړو، هغه شانتې وکړو. خو همیشه دپاره چې مونږ دا نرسنګ فیلډ دی دا د فیمیل فیلډ دی او ډېر کم مطلب پکې نرسز دي. په دې ټول هسپتال کې مونږ 6 میل نرسز یو، باقي مونږ سره ټول فیمیل سټاف دی. نو همدلته چې څومره کم دا پیرامیډیک سټاف دی یا نور دی، نو دی په دې باندې خوند مونته دی او خپلې مرضیانې او خپلې دغه چلی، هغه بدماشي چلی دلته کې. اوس چې چونکې مونږ وایو چې نه کم انصاف وکړي شي، دی د ډیوټۍ نه انکار کوي، مونږ ډیوټي دې ځای کې نه کوو، هغه ځای کې نه کوو، خپله مرضي کوي او ورکلوډ په نرسز باندې ورچوي او خپل ځان پرې کولو کوشش کوي. په دې باندې مونږ چې دی دغه ووایو چې نه تاسو به خپله ډیوټي کوئ، زمونږ به خپله ډیوټي وي. هغې د هغې باوجود چې دی دغه خبره نه منلې او مونږ سره تکرار زیات کړ. بیا چې دی فیمیل ته دمکیانې ورکړه، هریسمنټ یې وکړه. دغه مونږ خپل طرف نه دغه وکړو، ما فیمیل طرف ته دی لاس ورچو، خو بیا دی وایي چې دا کم نر دی چې دی پکې لکه د دې خبره کوي، تپوس کوي. نو ما ته ووایه تاسو څه ویل غواړئ؟ دی په ما باندې وال ټکول وکړو، ګزار یې وکړه را باندې او بهر دمکیم راکړه که انکیس بهر روزي مونږ به داسې وکړو، هغه به وکړو، ګن شاټ وغیره خپل طرف نه دغه وکړه که نه. دغه خبره یو ما باندې چې کوم مینلی ګزار وغیره وکړه، یو تحسین و، یو احسان و او یو آصف و. ایون دی ګالی ګلوچ هم وکړه، غلط ویناټ هم هم وکړله. جي دا پیرامیډیک سټاف دی. جی جی تاسو څه فایار او پچاچا بس همدغه نومونه هم پکې منشن کړل. قانوني کاروایی جی قانوني کاروایی به کوو. تاسو ورسره تکرار په څه راغی؟ اصل مسله څه وه؟ بس دی هغه خپل هغه بدماشي همیشه هر ځای کې منولو کوشش کوي. مخکې دی داسې کړي دي چې مطلب دی خپله ډیوټي روسټر جوړ کړي، د نرسز په ډیوټۍ کې هم کار کوي، ساتي د ټول دغه کې دی هسپتال باندې دی یو قسم هغه راج حکمرانی ساتي، هغه خپله بدماشي ساتل غواړي. موږ ایم ایس سره خبره کړې ده، ایم ایس ویلي چې دا کمیټي دی کینی او دی دغه وکړي، روټه جوړه کړي او یو داسې یو قسم منځ کې لار جوړه کړي چې بس تاسو ته هم اکسپټیبل وي، هغې ته هم اکسپټیبل وي. روټه څوک جوړوي؟ مخکې به تاسو له چا جوړوله یا ډیوټي د چا دا جوړول؟ ډیوټي روټه چې دی د نرسز ډیوټي روټه به خامخا نرس جوړوي. زمونږ سی این ایس صاحبه ناسته ده 18 ګریډ کې ده، دا د هغې ریسپانسبیلیټي ده، هغې روټه جوړه کړه. ایون هغې ته چا ساین نه کو چې نه دا روټه مونږ ته اکسپټیبل نه ده، ولې چې دی مخکې نه کم پیرامیډیک سټاف ته دی روټه جوړه کړې وه او هغې کې چې دی هغې خپله ساین کړې وه د ایم ایس نه یا بل ځای نه، خو هغې هغه خپل چې کوم هغه غوښتل کوم خبره هغې غوښتل او مغې پکې مخې ته کړې ده. ته دا ووایه چې ستاسو کوم انچارج د هغه ډیوټي روټه جوړه کړي، په هغې باندې ساین څوک کوي؟ په هغې باندې ایم ایس ساین کوي، خو ایم ایس اوس په دې وخت کې چې د ایم ایس هغه ساین نه کوي چې نه دا کومه ډیوټي مخکې نه کوم ځای کې لګېدلې وه. موږ سره دلته کې فیمیل سټاف دي، هغې په میل کیژوالټي کې ډیوټي کوي. حالانکه چې د موږ د معاشره د 400 معاشره چې دا دلته کې میل ډامیننټ معاشره ده، که موږ سره فیمیل سټاف فیمیل وارډ وي هغې ته میل ټول ور روان وي. نو موږ ورته وایو چې داسې طریقې سره روټه جوړه کړئ چې کم از کم د فیمیل سره میل سټاف موجود وي، چې کم از کم داسې حالات راځي چې هغې ورسره پیس کولی شي. خو حالانکه چې دی د پیرامیډکس والا او دا نور سټاف دی چې دی هغه هاسپټل د خپل اصولو مطابق چلول غواړي. پیرامیډکس والا څه کار دی چې تاسو له ډیوټي روټه جوړوئ؟ دغه موږ دغه خبره کوو چې د دې څه کار دی زموږ په ډیوټي کې الټریشن راوستل، د دې څه کار دی په موږ باندې خپل مطلب هغه اډر خرڅول که نه. نو دغه ایم ایس څه کوي؟ دی بیا څه ته ناست دی دلته چې دی په کرسۍ ناست دی او خلک وایي دا ایم ایس دی، نو د ده څه کردار شو یا دې تاسو یې په یار کې څه منشن کړه یا د دم څه ذکر پکې وکړه؟ موږ ایم ایس چې دی ایم ایس ته موږ خپل طرف نه ویلیم دي او هغې خپل طرف نه یو کمیټي دغه کړه تشکیل کړه، هغې وویل چې دا کسان دی کینی او دی د دې مطلب څه سلوشن روغ کې. حالانکه چې دی کینی نو دی همغه خپل هغه بدماشي او دغه هغه ځای کې هم ساتي کوم سټاف سره چې کمیټۍ سره چې موږ ناستو او هغې کې هم دی خپله دغه کول هغې دغه کول سفرس کول او خپل ځان یې لکه خپله خبره منماوله. ته وایې چې ایم ایس ته دا پته ده چې ډیوټي روټه به د نرسز د هغوی انچارج لګوي، نو بیا د هغې کمیټي ایګزیکټلي همدغه موږ وایو چې کم از کم زمونږ سی این ایس صاحبه ناسته ده په 18 ګریډ کې د چیف نرسنګ سپرډنټ،
په 18 ګریډ کې د هغې دا رایټ دی او د هغې ایون دا ریسپانسبلیټي ده چې هغه دا ډیوټي د ټول نرسز سټاف په پراپر ځایونو کې ولګوي. حالانکه چې دلته کې دې هاسپټل کې ما فرست ټایم ولیده چې دلته کې د پیرامیډیک سټاف او ایون د کم کلاس 4 د دې زور چلی مې بي چې د دې دغه مضبوط وي دا کوئی چې زمونږ دلته کې یونین دی دا دی هغه دی یا چې د دې خپل انټریکشن دغه سره لږ زیات وي ایم ایس سره نو د هغې د وجې د مدې منلي کېږي. نن ستاسو دا میډم چې کومه ستاسو ډیوټي روټه جوړوي نو دا ایم ایس له ورغلې نه ده یا ایم ایس له هغې وایي چې ما 3-4 ورځې نه زه لګیا یم یو له وړم کله بل له وړم هغې ما ته ساین کوي نه دا روټه ځکه چې دی هغه چینجز په ما باندې کول غواړي کوم چې مونږ ته اکسیپټیبل نه دي. دی نوې ایریاز اوپن کوي آی سی یو ریسنټلی اوپن شوه ایچ ډي یو های ډیپنډنسي یونټ ریسنټلی اوپن شو حالانکه د دې دپاره سټاف د سره ډیمانډ شوی نه دی. سټاف چې نه ډیمانډ کېږي دا موجوده نرسنګ سټاف باندې ورکلوډ زیاتېږي نو د هغې دپاره بیا دې له ارینجمنټ نه ورځي چې څه طریقې کار وکړو نو هغه بیا مونږ یو ځای نه سټاف روباسو بل ځای نه سټاف روباسو په یو کس باندې یو بیزي ځای خو نه شو انګیج کولی. تاسو مجموعي طور په څو کسانو باندې فیار مجموعه خو ټوټل پیرامیډکس مینشن کړي دي پکې دغه هم که راته ووایي چې دا ایم ایس دلته په دې کرسۍ ناست دي جی د ده دا ذمېواري نه ده چې دا د بوکي دا لانجې دي آیا دې لانجې نه جوړوي تاسو ته یا بل نورو خلکو ته دا قصې قطارې دلته روانې او دې څه وایي نه ایګزیکټلی دا خو د دې ریسپانسبلیټي ده چې دې دا وکړي حالانکه مې بي هغې هم دې ځای سره نیو دي نو هغې د وجې چې دی هغه شانتې ریسپانس نشي شو کولی څنګه چې یو د دې ځای باشنده کس به شو کړی شي. افسر نه دی افسر دی خپل اتارټیز پکار دي چې یوز کړي او هغې باندې سیکشن واخلي. موږ هم دغه ډیمانډ کوو دغه ریکویسټ کوو. تاسو مقصد دا دی چې لکه دا یو افسر دی خو د یونین مخکې هغه بېوسه دی ویلی شي څنګه جي څنګه تاسو راته ووایئ څنګه مسله ده بس دغه شانتې مونږ ویلو شو چې د یونین د سټرنث د وجې دی لږ شانتې بېوسه دی هغه نشي دغه کولی زمونږ ایم ایس صاحب نو کیدی شي د دې د وجې لږ شانتې دغه کوي. مونږ خپله باندې نرسز دلته کې عموم کوشش کوو چې مونږ د دې ځای لکه پیشنټ کیر زمونږ لومبنی فرض دی د پیشنټ کیر کمپرومایز نشي. مونږ وایو چې نه زمونږ څومره سټاف ریکوایرډ دی کوم ځای کې مونږ هغه ځای کې موجود یو. دا مسله حل کول د ایم ایس